یو تاجر و تاجر کلی کی دکانو په ښار کې دکانو سودا به راوړه د کلی کې دکانو د ښار نه به سودا راوړه کلی کې به خرڅوله نو خامخا خاریه ته چې پخوا خلک تل شپه به راتله دوه به راتلې نو هغه هلته یو بل واده وکړه دویم واده وکړه چې دا شپه دوه مې دلته وي نو زه دلته به تېرومه کور به مې وي او کلي کې مې خپل کور دی د ښځې نه یې پټ واده وکړه خو ښځه به پوه شو چېره دې سړي څه چل کړی دی واده یې کړی دی هغه ښځې خپلې نوکرې ته ویې ته د پسې لاړ شه چې دې دا دوه ورځې کوم ځای تېروي هغه ورپسې لاړه ښاریې ته د پسې لګېدلې و لګېدلې ولته یو کور و هغې ته به دې شپې له ته دروازې و بازار کې و د شپې به هغه کور ته بیا تپوس هلته وکړه چې دا څوک دی دا هغه د دې سړي کور دی دی واده کړی دی کور دی ښځی ژوند یې تېرېده په دغه طریقه ښځې ورته هېڅ غږ نه کړ څه زمانه پس ښځی مړه شو دا تاجر مړ شو چې تاجر مړ شو د هغه میراث پاتې شو هغه ښځې هغه زړې ښځې هغه مال راواغش هغه په منځ باندې نیم کړ وی دا نیم زما دی او هغه نیم یې خادمې له ورکړ وی دا بلې ښځې له یوسه دا د هغې حق دی خادم یې یوړه چې هلته هغې له یې ورکو هغې ورته وي دا زه نه اخلم ولې نه اخلي د ده د مرګ نه مخکې یو دوه درې ورځې ما له طلاق راکړی و نو زه د هغه طلاقه شوې ښځه یم د هغه د ژوند کې زه طلاقه شوې یم د دې وجې نه د دې مال حق زما نه کېږي دا ټول هغه بلې له یوسه دا ښځې وي چې څنګه سړی تقوادار و دغسې ښځې هم تقوادارې وي پرهېزګارې وي ماشومان هم پرهېزګاره وو